زمونږ هنګونه خو سم پلیټرستان جوړ شو. اول خو د پلیټر مونږ پیژندنه چې د پلیټر یې څه ته. یو ملګري نه مې پوښتنه وکړه چې د پلیټر څه ته وایي. وایي مړه خوراک ته وایي که نه، چې د چرګې وي پکې، سرکړې وي، دمپوخې وي، کړایانې وي، سیخونه وي. زمونږ هنګو چې په بل څیز کې ترقي نه کوي، چې په پلیټرو کې ترقي وکړي، دا هم د کمال خبره ده. خو چې څوک پلیټرې خوري د هغوی په خدمت کې دوه ګزارشات دي. ټول نه لومبنی چې ته په ملګرو پلیټرې خورې او هلته ویډیو جوړوې او لاس کې د بوتل هم نیولې دي او وایي چې په ملګرو خرچې کوم، نو تا باندې د ملګرو حق دی که د خپل ورونو، د خویندو، د مور پلار، د ښځې حق دی. ته چې هلته پلیټرې خورې تا نه به الله پاک تپوس نه کي. خو دا پلیټر راواخله کور ته یې راوړه، په مور پلار یې وخوروه، په خویندو ورونو یې وخوروه، او کور کې د خویندې ورونه او مور پلار ساګو ته ناست دي، کور خدالو ته ناست دي. نو پلیټر وخوره، ښه ډنډه یې وخوره، خو په خپل مور پلار، په خپل خویندو او په خپل ورونو یې وخوره. او دویم ګزارش، ته چې پلیټر خورې 4-5 هزار والا، تا په ګاونډ کې داسې خلک شته چې هغه نارې تېروي. د الله په ذات مې قسم وي، بل یو کس راته ویل چې زمونږ کلي کې یو کور دی، وی هغوی تقریبا 3-4 ورځې نارې تېرې کړې وي. وی په هغه کور کې یو ماشوم و، هغه لوږې نه بېهوشه شوی و، څه ونه چې خوړلي وې. ته چې 4-5 هزار والا پلیټر خورې، خو په دې کې څه پیسې د غریبانو ته ورکړه. ته د کام ریټ والا وخوره، یا همدا پلیټر د غریبانو باندې وخوره. تا نه به الله پاک تپوس نه کي چې تا په ګاونډ کې غریبانان وي او ته 4-5 هزار پلیټر یې خورې، او تا سره د خپل ګاونډیانو هېڅ غم نه وي، ولې تا باندې د ګاونډیانو حق نشته.